أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نن د اعتکاف په سلسله کې یو څو فضایل وړاندې کوم. اعتکاف دا د رب کریم په دربار کې عاجزۍ سره انکسارۍ سره یو قسمه درنه کول دي، یو ځان دغه دربار کې غورځول دي. رب کریمه تر څو چې تا ما ته مغفرت نه وي کړی، زه به د ستا دربار کې دلته پروت یم، ځان د دنیا نه سیټ ته کې او د الله سره خپل تعلق مضبوطول دپاره الله دربار کې ځان گزار کړي. اعتکاف درې قسمونه دي: واجب، سنت او نفل. واجب هغه اعتکاف دی چې انسان په ځان یو نظر ومني، منښته وکړي. سنت دا دی چې رمضان مبارک اخري عشره کې د ته سنت مؤکده علی الکفایه ملکی، یعنی اهل محله کې یو قسم اعتکاف ته کېناست، ټولې محلې والا بریوزي مشو. او نفل اعتکاف هر وخت کې انسان کولی شي. او جمعات ته چې څنګه نوځي نه وای ته سنت الاعتکاف نیت دی وکړي نو ته الله د اعتکاف اجر او ثواب ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و چا چې یو ورځ اعتکاف د الله د رضا دپاره وکړلو، رب کریم به دا انسان د جهنم نه درې خندقه لرې کړي. او یو خندق دا 1500 کاله مصافحت لري، یعنی یو ورځ اعتکاف سره انسان 1500 سال دا د جهنم نه لري شنو. بیا 10 ورځې شپې اعتکاف به څومره لوی فضیلت وي. او بل حدیث شریف کې راځي من اعتکف یو ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د الله د پاره په حالت د ایمان کې د ثواب په نیت باندې اعتکاف وکړي، رب کریم به د مخکنی ګناهونه معاف کړي. او یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې په رمضان مبارک کې اعتکاف وکړي کانا کحجتین و عمرتین، نو دا د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب لري. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وای معتکف ته هر ورځ باندې یو حج کولو ثواب ملاويږي. او معتکف هغه عظیم شخصیت دی چې دا د ګناه نه محفوظ دی، ځکه د رب په دربار کې دی، ګناه نه محفوظ دی او د نیکۍ لیکلی شي. یعنی هغه کارونه چې حالت د اعتکاف کې دا نشي کولای نو هغه دته اتوماتیکلی فری په د اعتکاف کې ملاويږي. یعنی دا جنازې لتلو اوس نشي تللی، د مریض بیمار پرسۍ لتلو اوس نشي تللی، نو دا ارڅ دته په اعتکاف کې مفتو کې ملاويږي. اعتکاف د لپاره شرط دار چې به انسان به مسلمانی عاقل وي، لیونه او غیر مسلم دا اعتکاف قابل قبول نه دی. او بل دا چې د جنابت او د حیض او نفاس نه به دا پاک وي. او سړی چې کوم د هوا جمعات کې اعتکاف کې، او زنانه به د کور په کوم جمعات وي کوم ځای د مونږ لپاره خاص کړی وي، مسجد بیت چې ورته ویل کېږي په هغې کې به هغې اعتکاف کوي. او بهترین مقام د اعتکاف د لپاره هغه مسجد حرام دی، د هغې نه پس به مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دی، هغې نه پس مسجد اقصی دی، او بیا عام جمعات د محلي جمعات کې اعتکاف پکار دی چې کوم کې 15 وخت جمع کیږي او د جمعې منظم چې کیږي نو غوړه دی. د دې نه علاوه اعتکاف چې کله انسان کوي معتکف به د شلمې روزې د غروب آفتاب نه مخکې هغه خپل ځای د اعتکاف ته ځان رسوي، یعنی د نور ډوبېدو نه وړاندې به دا هغه اعتکاف ځای ته ځان رسوي. او که چېرته نور ډوبېدو نه وروسته لاړو نو د سنت اعتکاف فضیلت د نه ختم شو. اوس کوم اعتکاف چې دی نو دا به نفل وي. نو لہذا کم خلک چې د اعتکاف اراده لري نو شلمې روزې باندې هغوی ټول خپل انتظامات برابر کړي او د غروب آفتاب نه مخکې به هغوی جمعات طرف ته ځي. انشاءالله تعالی بل درس کې به موږ د اعتکاف مسائل بیانو. رب کریم دې موږ لره د عمل کولو توفیق راکړي.